الله وی لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ما انسان د خټې نه پیدا کړ بیا سوی ثم جعلناه من نطفه في قرار مكين بیا دغه خټې نه من نطفه جوړ کړ في قرار مكين مراد حمل چې په حمل کې دا بیا ټکراو شي ثم خلقنا النطفة علقة ثم جعلناه نطفة علقة الله وی بیا مې دا نطفه یو لوتړه د وینې جوړه کړه فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين رب وی ته چې ما پیدا کړې د مور په ګېډه کې هلکه ستا خوله چې دی ستا خوله چې د مور په ګېډه کې هلکه 9 میاشتې ته پروت وي ستا خوله ډېره معززه ده د انسان عظمت ته ته ویم مونږ رب ته ډېر عظیم یو زمونږ د رب په نسبت باندې زمونږ ډېر عظمت دی چې وایي ستا خوله پاکه ده د مور په ګېډه کې رزق څنګه میلاویږي هلکه هر چا ته پته ده چې دا د نوم نه میلاویږي د نوم په ذریعه باندې مور ته د مور په ګېډه کې رزق میلاویږي وجه څه ده وجه دا ده چې هلکه د مور په ګېډه کې رزق د وینې په طریقې سره میلاویږي دا وینه پلیته ده انسان رب ته ډېر عظیم دی د انسان خوله ډېره پاکه ده رب وایي چې پاکه خوله د وینه نه ورکوم وینه درته میلاویږي د نوم په ذریعه باندې میلاویږي رزق که نه بیا چې انسان پیدا شي د انسان حرص ته ته ویم او د انسان رزق ته ته ویم چې رب د کله نه لیکلی دی یاره چې کله انسان پیدا شي او د ده د نوم دا لاره کټ شي دایړه د هغه د نوم هغه لاره کټ کړي انسان چغې کړي رب اواز کوي چغې ولې وې که یو لار مې دله قطع کړه وهدیناه النجدین دوه لارې مې دله کلو کړه چې د مور دوه تیونه دي یو لاره بنده شوه دوه کلو شوې که نه انسان هغه ماشوم کار کوي تپوس کوم ماشوم کار کوي دوه لارې خدای کلو کړې که نه بیا چې کله د پیو نه کټ شي د کال دوه ماشوم د پیو نه کټ شي بیا ماشوم چغې وایي جاړي رب ورته وایي جاړې سره دا څومره نباتات چې دي څومره هلکه زرغونې دي دا ته په ځمکه باندې وینې دا ټولې ما ستا دپاره پیدا کړي دي چې ته ولې جاړې انسان دپاره رب دومره مخکې نظر کړی دی موږ بیا هم کوشش کوو منډې وکړو که نه د رزق دپاره منډې ووجې موږ چې ته د دین دپاره موږ منډه ونه واله هلکه چې کوم دی نو د رب دپاره منډه ونه واله د عقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دپاره منډه ونه واله د خېټې دپاره منډې ووجې د خپل اولاد دپاره منډې وو رب وایي ما مخکې نه ستا خېټه مقرر کړې ده